شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې د پښتونخوا په دغې صوبه کې ترخګر یو ځل بیا متحرک شوي دي. څو موده وړاندې د حکومتي پارټۍ یو ایم پی ای هغه باندې حمله وشوه، هغه شهید کړی شو. خو دغه سلسله په دغه ځای ونه درېده. زمونږ چې د تعلیم کوم ماشومان دي یا د هغې معماران دي یا د هغې استادان دي، هغې ځایونو ته دغه جنګ، دغه شر، دغه اور دغه هلته راورسېدو. نن د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک 400 ملګري راوتېري، هغوی د دغې غندنه مو کړه، احتجاجي مظاهره مو کړه. د هغوی صدر نفیس الله صاحب را سره ولاړ دی د دغې واقعې په هکله باندې او د نن احتجاج په هکله باندې به د هغوی نه تپوس کوو. نفیس الله صاحب، یقینا چې په تعلیم حمله د یو قوم په مستقبل حمله دا ډیر زیات ظلم دی. تاسو نن راووتئ، مطالبات هم څه دي او که فرض که ستاسو مطالبات ونه منل شي نو وړاندې حکمت عملي به هم څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خبره خو زه دا کوم چې نن مونږه کوم احتجاج وکړو نو دا یو ټوکن احتجاج و. دا مونږه صرف د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک ضلع 400 د زون د تحصیل او د ضلع چې کوم جن سیکټریز او صدور نه صرف هغوی وو. مونږه حکومت ته چې کوم دی دا مطالبه کوو چې دا کوم دهشتګردانو یو ځل بیا چې دی نو هغه په ایکشن کې رالل او د یو پرایویټ سکول ګاډی چې کوم دی نو هغه ټارګټ کو، په هغې کې د هغې ډرایور شهید شو او ماشومان چې کوم دی نو جوبل شو. لومړی خو زه دا خبره کوم چې دا د حکومت په مخ باندې یو پړق دی، یو تماچه ده. ځکه چې څنګه دهشتګرد راځي او هغه په رڼا ورځ باندې په ډک بازار کې په یو ګاډي باندې فایرنګ کوي او بیا د افسوس خبره دا ده چې ګیر چاپیره زمونږ که پولیس دی، زمونږ که آرمی ده، زمونږ که نور داسې د خبررسا ایجنسو ملګري دي، هغه ځای په ځای په بازارونو کې په ډیوټو باندې وي. خو دغه خلک رالل ډېر په اسانه باندې خپل ټارګټ یې ایچو کړل او بیا لاړل. اوس چې دی نو زمونږ دا مطالبه ده چې اول خو دی چې دی نو دغه خلک رونیولی شي. ځکه که دا سلسله دغه هانته جاری شوه نو بیا به چې دی نو زمونږ د دې قوم به څه کېږي. دا قوم دا بچي چې کوم دی نو په دې باندې د تعلیم دا دروازې مخکې څو پیرې هم په دې وجه باندې بندي شوي دي چې یاره دهشتګردي ده او تاسو به چې کوم دی نو خلک ولي، خلک به د باندې ډزې کوي، دا به کوي دا به کوي. څنګه چې مشران وایي چې د یو ملک د ترقۍ انحصار چې کوم دی هغه په تعلیم باندې دی، نو که د تعلیم دروازې د قوم په دې بچو باندې بندې شوې، دا قوم به ترقي څنګه کوي؟ زما خو بیا دا شک راځي چې زمونږ د مشران، زمونږ د حکمرانان چې کوم دی په خپله زمونږ د ملک په ترقۍ کې چې کوم دی نو دوی ریښتوني نه دي. که چېرې دوی رښتونی وي نو دوی به کم از کم د دې څیزونو تحفظ کړی، د دې بیا مخنیوي کړی او دا خلک چې کوم دی دا به یې ګرفتار کړي. که چېرې مونږه مطالبه د حکومت وخت نه دا کوو چې دا خلک دې زر تر زره ګرفتار کړي شي. که چېرې دوی ګرفتار نه کړي شو نو مونږ به بیا د ټولې صوبې چې څونه پرایویټ سکولونه دي د هغې ماشومان، د هغې استادان، د هغې والدین او د هغې چې کوم مالکان دي د ادارو، هغه به چې دی نو بیا په سړکونو باندې وي. لومړی به د خپلو علاقو، د خپلو ضلعو نه چې دی نو دغه احتجاجونو سټارټ علي. که مسله حل نه شوه بیا به مونږ چې کوم دی نو بېخاورو چې کومه صوبایي اسمبلي د هغې مخې ته به احتجاج کوو او که په هغې باندې مسله حل نه شوه نو بیا به چې کوم دی نو مخکې زمونږ لارې ازادې دي چې مونږ سم کول غواړو. په هغې کې چې دی نو مونږ د الیکشن نه چې کوم دی نو د بایکاټ سوچ هم کړی دی. ځکه چې ما له مثال زما حکمران تحفظ نشي راکولی، زه هغه له اوټ ولې ورکم؟ زما حکمران زما د بچي تحفظ نشي کولی، زه هغه له اوټ ولې ورکم؟ او بیا خو دا ده چې په سوات کې زما چې کوم دی نو یو ډېرې غټې پارټۍ چې هغه وایي چې دا د ملک د ټولو نه غټه پارټي ده، هغه صاحب چې د هغې وزیر اعلان چې دی نو هغه ضلعې سره تعلق لري او د هغه په ضلع کې چې کوم دی دهشتګردي کېږي. ولې د دې مخنیوي ولې نه کېږي؟ زه وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوم چې دی د خپل ټوله چې کومه د خلک دي، کم پولیس دي، کم ډپارټمنټس دي، هغه خلک دي چې کوم دی نو ایکټیو کړي او دا خلک دي چې کوم دی زر تر زره ګرفتار کړي. ډیره مننه کوو. ګرانو کتونکو، یقینا چې کله تعلیم ته خطره شوه نو د قوم مستقبل ته خطره شوه او قوم مستقبل چې کله تباه شي بیا قومونه ورسره تباه کېږي. د نفیس الله صاحب د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک دغه مطالبو سره موږ هم اتفاق کوو، د حکومت نه پوری مطالبه کوو چې دا څنګه دهشتګردي یا دا څنګه دغه دي چې هغه په رڼا ورځ راشي، هغه فایرنګ وکړي او هغه په رڼا ورځ لکه د پیري غیب شي. عجیبه خو دغه ده
زمونږ مطالبه ده چې دغه ځای سوات یو پرامن علاقه ده، د دغه ځای ماشومانو ته د دغه ځای طالب علمانو ته د تحفظ ورکړي شي، او که فرض که تحفظ ورنه کړی شو نو بیا چې څنګه نفیس الله صاحب دی وي په ټوله صوبه کې به تعلیمي ادارې بیا په سړکونو وي، په چوکونو به وي، په چوراهو به وي. محمود جان عمر دا د اجازت غواړي د لوی الله په حواله.